مونږ دې ځای پورې بیان کړو چې نبی علیه الصلاة والسلام ته د هجرت حکم وشو. نبی علیه السلام غار سور ته تشریف یوړ. په غار کې نبی علیه الصلاة والسلام 3 ورځې تېرې کړې دي، 3 شپې. د زیارت شپه، د جمعې شپه، د خالی شپه او د اتوار شپه. په دې 3 شپو کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه نبی علیه السلام په غار کې دي. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی عبدالله هغه به د شپې په تیاره کې راغی، دې سره به شپه کوله. سحر د رڼا لګېدو نه مخکې به هغه ووت دې ځای نه، نو سحر کو به مکې والا سره چې مکې والا ته پته ونه لګي چې دې د شپې چېرته سي، او دروازې به هغې سره وکړه. هغې د دې په خلاف څه سازش کوي، څه منصوبه جوړوي، نو هغه خبرې به اورېدلې، محفوظ کولې به، او شپې له به دې ته راته هغه حالاتونه به هغې خبرول. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه غلام دی عامر ابن فهیره، هغه به د شپې په تیارې کې ګړې بېزې دلته راوشړلې، داسې ورو ورو به راغی دی. دې حضراتو به د هغه ګډو بېزو نه شپې ولشل، شپه به یې ارام سره تېره کړه. سحر به هغه د رڼا لګېدو نه مخکې هغه به واپس مکې مکرمې والا ته چې هغې ته پته ونه لګي. دا 3 واړه شپې همدغه شان شوي دي، هغه ګډې بېزې راوستي دي، دې ته پی اخیستي دي، او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه بچې هغه شپه دې سره تېرې، یو سحر مکې والا سره کوي چې د هغې د حالاتو نه خبرې. دې خوا چې کله نبي علیه السلام د کور نه تشریف روړی د غار ته راغلي دي، نو هلته قریشو ته چې کله پته ولګېد انتظار یې کو د سحر، او په بستره باندې علي رضی الله عنه موندلی شو. علي رضی الله عنه په راښکلو حرم ته هغه ویړلو، او څه ساعته پورې خو د هغې په حراست کې و چې یاره د دې دواړو به پته ولګي. چې پته ونه لګېده نو بیا هغه خو یې پرېښود، او دې خپلو کې بیا مشوره وکړه چې اوس څه کول پکار دي. نبي علیه السلام خو ووته، نو مشوره وشوه چې د مکې مکرمې نه وتونکي څومره لارې دي په هغې باندې مسلح کسان ودروي، او مشوره یې وکړه چې چا نبي علیه السلام او ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغې جمدي وي یا شهید وي، نو هغه له به 100 اوښان ورکوو چې هغې راوستي. په دې تلاش کې خلک ولګېدل، نو څه تلاش کوونکي هغه د غاره پورې راورسېدل، او د غار مخې ته ولاړ دي، او ابوبکر صدیق رضی الله عنه نبي علیه السلام ته عرض کوي چې یا رسول الله که دې د خپلو خپو ته مو کتل نو مونږ یې ځکه غار لږ داسې اوچت دی چې بنده ولاړی نو لاندې چې ګوري نه هله به غار ته ګوري، نو که دې د خپلو خپو ته مو کتل نو مونږ به وویني. ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره یره وه، خو د ځان یره نه وه، ځکه خو د الله په نبي هر څه قربانول، د الله د نبي باندې یارېده. نو نبي علیه السلام ورته فرمایي چې ما ظنک باثنین یا ابابکر الله ثالثهما، ای ابوبکر د هغه 2 باره کې د څه ګمان دی چې درېمې الله دی، درېمې الله. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډېر غمجن او پریشان و چې دې خو راورسېدل ده. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي چې لا تحزن ان الله معنا، غم مه کوه الله موږ سره دی، غم مه کوه الله موږ سره. خو چې الله د چا حفاظت کوي، حفیظ صفت د الله دی. تلاش کوونکي د غاره پورې راورسېدل، هلته د شپې ته شپې جولاګي جاله چولې ده او کمترې ګی چولې دي وي ته ته خو څوک ننوتي نه، الله جل شانه واپس کړي. دا 3 ورځې چې کله تېرې شوې او دا قریش په منډو ترړو باندې ښه ستړي شو، کېناستل. نبي علیه السلام د غار نه راکوز شو، او د مخکې نه یو کس سره خبره کړې وه، عبدالله ابن عریقت
دا یو رهبر و د صحرا لارې به ورته معلومې وي. پخوا خو داسې نه و چې دې روډ ته وخېږه سید کاکا وایي پنډۍ ته ځم بس روډ تللی دی، هغه ور چاته به لارې معلومې نه وي. نو هغه سره خبره شوه دا اگر چې د قریشو په دین باندې و خو امانتدار و. ګوره عجیبه خلک و که نه چې خبره به وکړه نو کافران و په هغې باندې قایم و. نو دواړه اوښې هغه ته حواله شوې وې د مخکې نه او وخت او ځای ورته ښودلی شوی چې پلانکي وخت کې به ته دې ځای ته راشي او مونږ به روانېږو. د هغې وعدې مطابق چې دی د ګل په ورځ باندې د غار نه راکوز شو، ما ورته وي د خالي د جمعه او خالي او اتوار دا شپې په غار کې کړې. نو چې د ګل په ورځ د غار نه راکوز شو نو هلته مقرر ځای کې ورته عبدالله ابن عریقت ولاړ د رهبر دوه اوښې ورسرې دي چې دی ورسوي مدینې ته، لار ورته هغې ښودل. دغه وخت چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دوه اوښې دي بس یو ستاسو شو یو زما شو. دا ابوبکر صدیق رضی الله مخکې نه انتظام کړ. نبی علیه السلام وفرمایل چې نه زه خو به اخلم خو قیمتن به اخلم قیمتن. ګوره د ابوبکر صدیق رضی الله مال نبی علیه السلام همیشه قبول کړی دی لیکن دې وخت کې وایي چې قیمتن چونکې دا هجرت براه راست عبادت دی چې دا زه په خپل مال سره وکړم. ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بس څنګه تاسو ته خوښ یې هغه شان دی. نبی علیه السلام یو قبوله کړه دی روان شو. د روانېدو نه مخکې دغه وخت کې اسما بنت ابي بکر رضی الله عنه راغله او هغې ورله توشه د سفر توښه تیاره کړې دی راوړه. نو هغه چې هغه توشې کله د کیجاوي اوښ پسې ځوړندوله نو څه رسۍ وغیره تېره شوې وه چې په هغې وتړي. نو هغې خپل کمربند زنانو به پې ملا تړله کپړه به وه هغه کمربند یې وشلو دوه ټوټې که یو باندې ملا وتړه او بله باندې هغه توښه په اوښ پسې ځوړنده کړي. د دې وجې نه د اسما بنت ابوبکر رضی الله عنه لقب ګرځېدلی دی ذات النطاقین دوه کمربندو والا دوه کمر. بیا وروسته دور کې د دې زوی دی عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه هغه د مکې حاکم و حجاج بن یوسف حمله کړې وه په مکې. نو ده ته عار ورکو پیغور ورکو چې ذات النطاقین ای د دوو کمربندو والا زویه. بخاري شریف روایت دی. نو اسما بنت ابوبکر رضی الله عنه ورته وایي خپل زوی ته یو شعر ورته ویلی د هغې مطلب دا دی چې دا دی خو تا ته د پیغور په طور باندې دا وایي خو دا خو زما فضیلت دی د الله د نبي دپاره مې خپل کمربند دوه ځای کړو ذات النطاقین دوه کمربند. دې وجه نه مولانا ادریس کاندهلوي رحم الله لیکلی دی چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ټول خاندان د هجرت په دې موقع د الله د نبي په خدمت کې لګیا. ګوره په خپله ورسره غار کې روزې تېرې کړې، زوی راځي شپه ورسره کوي، غلام یې راځي ګډې بیزې راوړي پیتې وړي او د کله مدینې ته د روانګۍ موقع ده نو لور یې توښه تیاره کړې ده وغیره وړه او د ځوړندولو دپاره چې رسۍ نشته نو خپل کمربند هغه یې دوه ټوټې کړ او د هغې د وجې نه ذات النطاقین لقب شو. دی روان شو اول د جنوب په سمت تللی دی یمن طرف ته. مدینه هغه شمال طرف ته ده شمال طرف ته دی خو دی اول ښه جنوب طرف ته مزل وکړ بیا د هغې نه پس شمال طرف ته را روان شو ساحل طرف ته ووتل او دی عبدالله ابن عریقت په داسې لار روان کړل چې عام معروف لاره نه وه په هغې باندې عام طور خلک نه تلل. د سیرت په کتابونو کې هغه ټول مقامات لیکلي دي چې دې ځای ته ورسېدل دې ځای ته ورسېدل دې ځای ته دا د دې د روانګۍ دا موقع چې وه نو دا یکم ربیع الاول دی او دا یکم هجري دی ځکه د هجرت کال هم د دې نه بیا شروع شوي. دا مونږ چې هجري وایو که نه نو د دې نه خدای د محرم نه بیا شروع کړی نو یکم هجري دی او د عیسوي په حساب سره دا 16 ستمبر 622 عیسوي دی. 16 ستمبر 622 عیسوي د ګل په ورځ باندې نبی علیه السلام روان شو. نو مختلف مقامات ټول لیکلي دي چې په کم کم ځای ته دی رسېدلي دي. په هغې کې بعضې خاص ځایونه او د هغې واقعات د سیرت کتابونو لیکلي دي. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه طریقه دا وه چې کله دی په دې سفر روان دي ابوبکر صدیق رضی الله عنه
رضی الله عنه باندې د بوډاوالي آثار غالب وو او نبی علیه السلام ځوان ښکارېده، حالانکه هم عمر تقریبا صرف 2 کاله فرق وو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه 2 کاله کشر دی، 2 کاله کشر دی، نبی علیه السلام ته 2 کاله مشر دی، خو نبی علیه السلام ځوان ښکارېده. ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې نو هغه باندې د بوډاوالي آثار غالب وو، نو د دې وجه نه په لار به څوک مخې له راتلل نو هغه به د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه تپوس کو چې دا مخکې درنه څوک روان دی، دا څوک دی؟ پسې قریش لګېدلي په تلاش کې دي. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه به ورته داسې جمله وي چې حفاظت هم وشي او دروغ هم نه وي. ګوره دې نه دا هم پته لګي چې دا دروغ دومره لویه ګناه ده چې په دومره سخته موقع کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپله ژبه د دروغو نه ساتي، حالانکه دا خو ځان حفاظت و، ویلی م شو. نو چې ورته وایي چې دا څوک دی، نو هغه ورته وایي هادن یهدیني، هادن دا زما رهبر دی، ما ته لار ښیي. نو هغه به ته دا فهم کوله مخاطب چې لکه هغه ما خو درته وي په صحرا کې به څوک داسې خو نه تلل، لارې رهبر به نو هغې به دا وایي چې دا رهبر دی. د ابوبکر صدیق رضی الله مطلب خو دا و چې دا زما دیني رهبر دی، د خدای پیغمبر دی، اما ته لار ښیي. په دې دوران کې یو اهم واقع یو دا لیکلی، ابوبکر صدیق رضی الله وایي چې کله مونږ یو ورځ او یو شپه پوره مزل وکړو، د غرمې ټایم و، مونږ ستړي شو، نو ما کتل نو یو غټ چټان و، د هغې د لاندې لږ سوری و. هسې دا واقع چې ما کتله ما څه عجیبه لکه مسلسل په نور کې سفر دی، 8 ورځې دا سفر کړی، 8 ورځې. نو چې یو ورځ او یو شپه مزل وکړو نو یو چټان دی غټ، د هغې د لاندې لږ سوری و. نو مونږ اراده وکړه چې هلته ځو لږ آرام به. نو هلته چې ورسېدو نبي علیه السلام ته ما وایي چې یا رسول الله تاسو صبر وکړئ، زه لږ دا ځای اوار کړم. د نبي علیه السلام د آرام دپاره هسې خو صدیق نه و، په لاسو مې هغه ځای اوار کړ، هسې ځان سره یې څه اغېښتي وي د وړولو، هغه مې وخورو سوري ته. بیا نبی علیه السلام ته وایي چې تشریف راوړه. نبی علیه السلام سر مبارک ولګو، سترګې پټې کړې، آرام یې کوه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ګیر چاپېره ګرځېده، پهره یې کوله، ځکه خطر هم ده، څوک راپسې نه وي، راونه رسي، وږي هم دي. په دې کې یو ګډبه هغې طرف ته را روان دی، چټان طرف ته، او د هغه هم خیال دا دی چې دلته به لږ آرام وکړي، سورې ولته. چې کله نږدې راورسېد نو ما ورته ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته تپوس وکړه چې ته څوک یې، د چا سړی؟ هغه د مکې مکرمې یو کس یا د مدینې منورې د یو کس نوم واغست چې د هغه سړی ګډې بیزې د هغه. نو وایي ابوبکر صدیق رضی الله عنه وایي چې ما ورته وایي چې یاره ستا د دې ګډو نه یا د دې بیزو نه څه پی واله څاروي پکې شتي؟ هغه وایي او بیا ترې لشلي شو. هغه وایي او ولشېدې؟ ما ورته چې دا تی لږ د دې خاورو د دې ګیا وغیره نه ولا تی صفا که، نو هغه صفا که. بیا وایي ما ځان سره د سرمنې یو پیاله اخیستې وه، دې دپاره چې نبي علیه السلام به په لارې پکې څه ضرورت پوره کوي، اودس کوي، بس کوي. نو په هغې کې مې د هغه بیزې پی راولشل او بیا مې پکې اوبه واچولې چې یخ شي لږ. نبي علیه السلام ته مې راوړل، خو چې رالم نبي علیه السلام اوده و. نو ما پاسول مناسب ونه ګڼل، زه انتظار مې کو چې نبي علیه السلام پاسي، نو بیا به ورته اوبه پی ورکړه. نبي علیه السلام چې کله سترګې مبارک وغلومې ما ورته پی ورکړه. نبي علیه السلام هغه پی وسکل، طبیعت یې برابر شو. بیا نبی علیه السلام وفرمایل چې آیا د تلو وخت نه دی څه، د کوچ وخت نه دی څه؟ ما وی چې ولې نه یا رسول الله. روان شو، مونږ روان شو. لار کې یو د حدیث کتابونو، سیرت کتابونو کې یو اهم واقع دا لیکلې ده چې ام معبد یو زنانه وه، هغه د خیمې مخې ته ناسته وه او اکثر به خلکو د مسافرو خدمت به کوي، هغې ته به یې خوراک ورکوله. دي چې کله ورل نو هغې ته یې ووایي چې نبي علیه السلام ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورغی، نو ام معبد ته یې ووایي چې د خوراک څه شته؟ هغې وایي چې که ما سره د خوراک سم وي نو ستاسو د مېلمستیا نه به مې نه وې منې کړی چېرته م، خو ګډې بیزې هم بار تلي دي، ډېرې لرې تلي دي او کور کې هم د خوراک څه نشته دی. نو یو ګوټ کې یو کمزورې وړه بیزه ولاړه وه، چیلی.
نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې دا بیزه وی چې دا خو دومره کمزوره ده چې ګډو بیزو سره تللی نه شوه، نو د کمزوروالي نه دې پاتې شوې. نو نبی علیہ السلام وی دې کې که دا مونږ وله شو نو ستا اجازت دی؟ هغې وی دې کې پی مې خو نشته خو بس چې تاسو ایله شئ نو ټیک تولی شي. نبی علیہ السلام هغه بیزۍ له ورغې او هغه تی باندې وله لاس مبارک داسې راښکلی و. د ام بابت یو غټ لوښی د هغې نه راواغېست و، هغه یې اوله شو، ښه پوره ډک شو د هغې نه، تر دې چې زګونه پرې راغلل. اول یې هغه زنانه ته ورکړه چې ښه وڅښه، ښه په بر بیټ. هغې وڅښل او هغه چې ونو پوره مړه شوه په هغې باندې. بیا نبی علیه السلام دوباره ولشه، دوباره یې چې ولشه نو خپلو ملګرو ته یې ورکړه، ابوبکر صدیق رضی الله عنه او هغه بل چې کوم رهبر و هغه ته یې ورکړه، هغې وڅښه. بیا نبی علیه السلام وڅښه، ښه ټول ماړه شو، ښه پوره یې وڅښه. بیا دوباره نبی علیه السلام هغه لوښي بیا ډک کوله لپیونه او هغې ته یې ورکړه چې دا ستا شو او روان شو. چې کله نبی علیه الصلاة والسلام روان شو ولاړل، د دې زنانه خاوند راغی ابو معبد، چې لو پی ولیدل نو حیران شو، ورته یې وی چې څاروي خو ما بوتلي وو، تا سره خو کور کې د پیو څاروی نه و، دا دومره پی د چېرته نه؟ هغې ورته یې څه خبرې، یو بزرګ هستي راغلی و، یو ناشنا شخصیت و او داسې پی ولشول، مونږ له یې هم راکړل په ملګرو. هغه وی ښه دا خو داسې ښکاري چې دا خو هغه کس دی چې قریش د هغه په تلاش کې دا خو نو عرب څه فصیح بلیغ خلک و. خپلې بیبي ته وایي ته ما ته لږ د ده صفات بیان که، حلیې بیان که چې څنګه و. هغه اشعار ما ته اوس په یاد نه دي چې دې زنانه په شعرونو کې د نبی علیه السلام خپل خاوند ته کومه حلیه بیان کړې چې سترګې داسې وي، خبرې داسې وي، قد داسې و، رنګ مبارک یې داسې و، داسې الفاظ شعرونه یې ویلي دي چې هغه بنده اوري نو ته به وایې چې زه نبي علیه السلام مخې ته وینم، داسې تصویر یې قایم کړی. دې سړي چې کله هغه د زنانه خبرې واورېدې چې دا داسې شخص ده وی چې هو دا خو د ده خو ملګری جوړېدل پکار دي، ده ته خو ځان رسول پکار دي. بهرحال نبی علیه الصلاة والسلام دا زنانه د دینه چې کله روان شو نو د دینه پس په مکه مکرمه کې د یو جن آواز اورېدلی کېده، چا لیده نه. او هغه اسما بنت ابوبکر زه فرمایي چې مونږ د هغه جن د خبرو نه خبر شو چې نبی علیه السلام کم طرف ته رخ کړی دی. هغه ځکه وایي د مکې د ښکته طرف نه کس را روان دی، ښکاري نه، آواز یې خیږي، شعرونه وایي. د مکې بره طرف باندې د مکې نه ووته، خلک ورپسې دي هغه آواز پسې، او په هغه شعرونو کې هغه دا وایي، هغه شعرونه دا مطلب و چې الله جزا الله رب العرش خیر جزائه، الله دې بدله ورکي چې د عرش رب دې بهترین بدله دې ورکي. رفیقین خلا خیمة معبدی، هغه دوو ملګرو ته چې د ام معبد خیمې ته راغلي، ام معبد خیمې ته راغلي. هما نزلا بالبر والخلا به وارتحلا به، وی په خیر سره راغلی او په خیر سره لاړل. وافلح من امسا رفیق محمدی، او وی کامیاب شو هغه کس چې څوک د نبی علیه السلام هغه ملګری شو. څه نور شعرونه ویلی دي، خو آخري شعر دا دی، د هغې مطلب دا دی چې تاسو تپوس وکړئ د هغه خپلې زنانه نه چې د هغې د چیلې او د هغې د لوښي څه قصه وه، او که نه نو دا چیلې نه تپوس وکړئ به درته ګوایي درکړي. دا شعرونه مونږ وی خلکو واورېدل او څوک لیدلی کېده نه، وی د دې نه مونږ ته پته ولګېده چې نبي علیه السلام مدینې طرف ته رخ کړی. مدینه منورې والا هغې په انتظار کې و، خبر خو میلاو شوی دی چې نبی علیه الصلاة والسلام تشریف وروړي. نبی علیه السلام 23 ستمبر دی او د 23 ستمبر او 8 ربیع الاول دی.
او سن 1 هجری دی او 622 عیسوی دی چې دا قبا ته نبی علیه الصلاة والسلام را ورسید. نبی علیه الصلاة والسلام په انتظار کې خلک د مخکې نه نو دی به د سار نه راووتل دغه وادي ته او کتل به انتظار به کو چې نبی علیه السلام استقبال وکړي. یو ورځ وی خلک هغه سار راوتی او بیا د غروب په ټیم کې هغه واپس کورونو ته تللی. په دې کې یو یهودي هغه چرته بره په اوچت خټ باندې ختلی نو دې کې ګوري چې څو خلک را روان دي. نبی علیه الصلاة والسلام سپینې کپړې دي وایي داسې سپینوالی ښکارېده لکه د هغې د کپړو جامو د رنګ نه لکه چاندي او سپوږمۍ چې څنګه. نو چې هغه کله ولیده نو هغه بې اختیار چغه کړې یهودي و په خپله چې ای عرب هغه شخصیت ته راغی ستاسو نصیب را بیدار شو او هغه شخصیت راغی د چا چې تاسو انتظار کوئ چا چې تاسو انتظار کوئ. او بس د دې آواز سره د عمرو ابن بني عمرو ابن عوف خلک هغې رامنډې کړې او اسلحې خپلې راواغشتې اسلحې ولګولې او د نبي علیه الصلاة والسلام په استقبال کې ودرېد. نبی علیه الصلاة والسلام ډېر په د تکبیر نارې وي او ډېر په ګرم جوشۍ او په خوشحالۍ سره هغې د یو روایت کې دا دی چې د کلثوم ابن حدم خو دا مشهور او قوي خبره ده. یو روایت کې د بل کس راځي چې د هغه په کور کې نبی علیه الصلاة والسلام په قبا کې قیام وکړ. دلته نبی علیه الصلاة والسلام د ړومبني مسجد بنیاد ایښودی. د دې کلثوم ابن حدم سره چې نبی علیه الصلاة والسلام او نو هر قسمه خدمت یې کو. دلته په قبا کې نبی علیه السلام 4 ورځې تیرې کړي. هلته نه دلته د ګل په ورځ واپس را رسېدلي ګل په ورځ هلته نه راوتي دلته د ګل په ورځ را ورسېدل. نو منګل بود جمعرات دا او یعنی ګل منګل بود او جمعرات دا 4 ورځې نبی علیه السلام دلته تیرې کړي او په جمعې په ورځ باندې بیا د قبا نه وتلی. دا قبا اوس خو مدینه کې دننه ده د هغه وخت کې د مدینه منورې نه بهر و. دې دوران کې د به هر قسمه خدمت کو خو نبی علیه السلام په طبیعت باندې اثر و. دې یو ورځ راغی چې یا رسول الله زه تاسو خفه وینم موږ خو هر قسمه خدمت کوو ستاسو خو تاسو وایئ څه حاجت. نبی علیه السلام فرمایل چې د مسلمانانو د جماعت د مونځ ځای نشته جماعت پکار. ده وایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زما ځمکې دی او چې کوم ځای نه تاسو لکیر تاوی بس دا جماعت ته شو. نبی علیه السلام یې قیمتاً به اخلم. دوی وایي چې څنګه ستاسو خوښی خو زه قیمت نه اخلم. بهرحال د جبریل علیه السلام په اشارې سره هغه ورته کیر خراخ کله چې دا دومره ځای جماعت شو. دا په اسلام کې ړومبنی جماعت چې هغې ته وایي د قبا جماعت او د هغې الله جل شانو تعریف کړی دی په قرآن کې لمسجد اسس علی التقوا. هغه مسجد چې هغې بنیاد په تقوا باندې ایښودی شوی. د جمعې په ورځ نبی علیه الصلاة والسلام د دې مسجد قبا نه روان شو چې قبیله بنو سالم ته ورسېده. نو دغلته د جمعې ورځ وه نو د جمعې د مونځ ټیم راغی. نو دغلته په مدینه منوره کې په اسلام کې ړومبنی د جمعې مونځ نبی علیه السلام هلته. اوس هغه جومات چې دی نو په مسجد جمعه سره مشهور دی هغه ځای کې وړوکي جومات جوړ او دا خو هغه وخت کې د مدینې نه بهر و ځکه د هغه وخت ټوله مدینه اوس مسجد نبوي دی. دا اوس مسجد نبوي دا وخت ټوله مدینه وه. نو دا د مدینې نه بهر دی دغلته د بني سالم په قبیله کې نبی علیه الصلاة والسلام د جمعې مونځ وکړو. هلته چې جمعې مونځ وکړو نو د هغې نه پس نبی علیه الصلاة والسلام مدینې ته تشریف یووړ. مدینې ته چې نبی علیه السلام دلته په قبا کې علي رضی الله خو نبی علیه السلام هلته پرېښودی نو هغه چې خلکو ته امانتونه وغیره ورکړل نو هغه په قبا کې راغی او بیا نبی علیه السلام سره ملاو شو. او دغه رنګې د نبی علیه السلام لور حضرت فاطمه رضی الله او ام کلثوم رضی الله او د ابوبکر صدیق زوی حضرت عبدالله ابن ابي بکر
مور بی بی عائشه رضا چې لا رخصتی نه وشوې دا خور واغه سره وه او د نبی علیه السلام بیبي سودا رضا دا کسان د عبدالله ابن ابي بکر سره رالل او دی هم راورسېدل هلته قبات نبی علیه الصلاة والسلام چې مدینې ته داخلېده هغه څه عجیب منظر الله اکبر وی دا د تکبیر نارې وي او د خوشحالۍ یو عجیب منظر او ماشومانو په ژبه باندې قدرتي الله پاک دا خبره جاری کړه چې طلع البدر علینا من ثنیة الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله دا ای چې د ثنیة الوداع نه په مونږ باندې د څوارلسمې سپوږمۍ راښکاره ثنیة الوداع غځی و چېرته نه به چې مدینې ته خلک داخل د څوارلسمې سپوږمۍ راښکاره شوه او مونږ باندې د الله شکر واجب شو او تا هغه دین راوړه چې هغه ایها المبعوث فینا ای د الله د طرفه رالیږلي شویه ستا دا خبره جئت بالامر المطاع ته هغه حکم او هغه خبرې تا راوړې دي چې هغه د هغې منل واجب برحال دا یو تاریخي ورځ وه دا نن هغه ورځ وه چې د مدینې نوم بدل شو اوسه پورې به ورته یثرب وی اوس مدینة الرسول شو مدینة الرسول دا د الله د نبی ښار خو بیا مختصر ورته مدینه ویل کېده مدینه خو په عربۍ کې ښار ته وي نو بیا ورته مدینه ویل کېده ورنه د دې نوم په دغه ورځ مدینة الرسول شو نبی علیه السلام اوښه مبارکه روانه ده او اگر چې انصار دومره مالداره نه وو دومره اسوده حال نه وو لیکن خلک راغونډ شوي دي او د اوښې یو خوا بل خوا قطارونه لګېدلي او د هر سړي دا خواهش دی چې نبی علیه السلام زما کور کې آرام وکړي زما کور کې کوز شي نبی علیه السلام هر سړی به مخې له راته نبی علیه السلام یې دا اوښه پرېږدی دې ته حکم شوی دی د الله د طرفه حکم شوی دی چې دا به په کوم ځای کې دا کینی نو دا اوښه راغلله او چرته چې په مسجد نبی اوستی دلته اوښه کېناسته لږ ساعت اوښه ناسته وه لیکن نبی علیه السلام لا کوزېده تېنه نو بیا اوښه پاسېده بیا پاسېده او لږه مخکې لاړه چې مخکې لاړه نو بیا واپس راله او په هغه ځای باندې بیا کېناسته کوم ځای کې چې مخکې کېناسته او بیا نبی علیه الصلاة والسلام هغه د اوښې نه تشریف لاندې راوړل او دا د الله د طرفه یو مقرر خبره وه چې دا دلته کوم ځای کې اوښه کېناسته نه دا د نبي علیه السلام ماماخیل او الله دا سعادت هغې ته ورکړ نو بس چا د نبي علیه السلام نه سعادت دپاره چای اوښه کور ته بوتله چې ما سره به دی چا هغه کیجاوه بوتلله او د الله د نبي د ملمستیا د هغې دا شرف هغه ابو ایوب انصاری رضی الله ته حاصل شو او نور تفصیلی تاریخ کتابونو کې لیکلي چې دا د هغه وخت نه مقرر وه چې نبی علیه السلام به هجرت کوي او دلته به ځکه یو وخت کې د نبی علیه السلام د پیدایش نه مخکې په دې مدینه کې د یهودو څه خلک وو هغې پړاو کړو او هغې په خپلو کتابونو کې چې کوم ځای لیدلی نو چې دا یې ولیده چې دا خو هغه ځای دی چې نبی علیه السلام به دلته هجرت هغې سره چې کم بادشاه و هغه وخت کې هغه یو خط لیکلی او په هغې کې لیکلی و چې زه په نبي علیه السلام ایمان راوړم او هغه خط هغه کسانو ته یې ورکړ او هغه سلسله چلیده او هغه خط ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه بیا وروسته هغه نبي علیه السلام ته میلاو شوی نو دلته دا د مدینې منورې هغه یو جون شروع شو انشاءالله مخکې جمعه کې بیا دا سن 1314 نبوي دی د نبوت نبی علیه الصلاة والسلام ته چې نبوت میلاو شوی دی نو دا 14 کال دی 14 کاله پوره شو مدینه مکه مکرمه کې 14 کاله پوره شو 14 شروع شو نبی علیه السلام مدینه منورې ته تشریف وروړو او دې وخت کې د نبی علیه الصلاة والسلام عمر 53 سال ځکه چې 40 سال کې نبوت ملاو شوی دی 14 کاله دا په مدینه منوره کې تیر شو دلته ابو ایوب انصاری زه
کور کې نبی علیہ السلام سروزو بیا ان شاء الله مخکې حالات په مخکې جمع کیو. اللهم لك الحمد كما انت اهل وصل على محمد كما انت اهل فالبنا ما انت اهله فانك اهل التقوى اهل. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. بل چا په نوم باندې سوب کی اکثر زیارتونو کې خلک دی کنه د خوراک سيزو د هغه هم دا حکم دی چې هغه حرام دی. والمنخنقه